زما درسونه دو مدرسو کې سحر نه غرمې پورې په دارالعلوم نعمانیه او پنځو کې او ماسپښین نه مازدیګر پورې دارالعلوم حقانیه کې نو په دې وجه ما دا بیانونه بند کړي ستړی ما اوس په لار کې دماو کړو دلته رالم استاسو دا مینه او عقیدت چې مې ولیده نو زما ستړی ختمه شو زه ډېر زیات دمه شوم زما زړه ستاسو نه ډېر زیات خوشحاله شو او تاسو د ما دا محسوسه کړه چې الحمدلله د مایارو او د جندلو د دې علاقې د خلکو دین سره مینه ډېره ده الحمدلله چې دې د علماو مینه کوي او ماجد او کمزور سره محبت اظهار کوي دا ستاسو دینداري ده دا تاسو کې مینه ده دا ستاسو سوچاو میندو سوچه تربیت کړی دی دا ستاسو میندو ستاسو سوچه تربیت کړی دی او تاسو د ډېرو پاکو او با پرده میندو پیش کړي دي دا د هغې وجه نه او ستاسو علما کرامو ستاسو ډېر بهترین تربیت کړی دی په دغه تربیت په دغه مینه او په دغه بهترین اخلاص زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم زما نوم تا برخوردار قاری محمد ادریس صاحب د څلورو پنځو کالونه ما سره په رابطه کې دی چې ته به راځې او ډېر خالق هم دی ډېر متحرک هم دی یو ځل یې ما نه ټیم مې بچې زه به راځم انشاءالله خو صبر وکړه یو ټیم به راشو زه به وې بیا ټیم بیا بیا ټیم بیا زمان شوق کېده او زمان زور کېده خدا
اخوا شوته دې خواشه بس خبرې زما وایي چې خبره خلاصه شي باران هم دی او زه به بیا واپس سفر کوم نو نن دلته ستاسو په دې جومات کې د قرآن شریف ختمونه دي او ګڼ شمېر بچي دلته پټکي تړلي دي او د دې ختمونو د خوشحالۍ لپاره زم د چارسدې د علاقې نه راغلی الله پاک دې مدرسې له ترقي ورکړي او دا بچي چې چا حفظ کړی دی او که په ناظرۍ قرآن شریف زده کړی دی او کومو علماو او کومو حافظانو چې دې سره خواري کړې ده هغوی له الله د دنیا خیر برکت او خوشحالۍ نصیب کړي زما ورو خپل بچي علم ته وباسئ بچی عالمان کے او بچی قاریان کے او بچی حافظان کے قسم دی دا دنیا پاکی خیر دے او دا خیرتم پاکی خیر دے علم دا سلوی نعمت دے علم ستا وی دا قرآن ذکرتا وی او دا حضور پاک مبارک دا سنت او دا حدیث ذکرتا وی نو جے سوک دا اللہ دا کتاب سر اپن جوڑ پیدا کی او تعلق پیدا کی او سوک دا حضور پاک مبارک دا حدیث سر اپن جوڑ پیدا کی نو چه اللہ و رسول سر جوڑ پیدا شو قسم دے کہ ددنا مبارک و بہترین انسان پا مقدر لٹشتا دنیا بلیم خی خیرت بلیم خی آخر کو یقینا الویل اللہ قرآن شریف کی فرمائی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات چی مسلمان لفظے پا کافر مرتبہ ونکڑے او پا مسلمان کے بیا اگر خلق لچی چا لفظے علم ونکڑے دے فنائل مخلقو اگر خلق چه علم ننے ورکڑے اغیل اخدیر روی مرتبے ورکڑے او قرآن شریف کے اللہ فرمائے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اذا خدای پنی دین عالمان او غیر عالمان چتم برابر نہیں عالمان او خدای ډېر کټه کټه درجه او ډېر کټه زمانو علم بهترین شعر په بچو کې قرآن پدې بچو ستا کې ناظره په ستا کې ویلا زمو په خلکو کې اصول دي چې اصول دا وي مماریا چې علم کو او پدې بچي قرآن یاد کو دغه حافظ جوړ شي او دغه مولا جوړ شي نو دې په ډوډۍ د کوم ځای نه پیدا کوي Kiko kan boleh cuci. Ha? Dia tak gagal berabar ke kita ini. No ilm da munda khalq soch sare adari ka ilm de pe ko hafiz de jod de barode da kam de na koi. Kari jeni arke jod se pokata tanha bali. Aw karadana da فیسونا با مخلی او کردن افسر جوڑ شو نو کتا تنخواه بانی او کده دکانو استی تجارت شروع کو نو دی بڑی پیسی گٹی او کردن مولا جوڑ شو دی خو بدلو کی مڑشی ڈوڑے بدا کم دے نئی کردن قالی جوڑ شو دادا ڈوڑے بدا کم دے نئی دا سوچ انتہائی غلط پہ رزق دا چا پلاس کے دی جواب راکے شوق سروا ہے ڈوڑے چا سرلا عزت کیا سر دے ذلت کیا سر دے جن کیا سر دے مر کیا سر دے بچی کیا سر دے ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم اللہ ولاش خزانے ما سر دے او دے یو خاص اندازہ باندې نازل ہوما یو سړی غریب دی هغه ډېره روزي ورکوم اړو پریزي نشتا اټه پرم خوري او تور باندې ګڼم خوري او هغه خدای بردست وخیم خوري او هغه شغلیم خوري او ماستم خوري یو سړی مالدار دی د کروڑونو اربونو خاوند دی او ډاکټر ورته وي خواږه باندې خوري ورته څنګه ډاکټر ورته وي غوړ باندې خوري ډاکټر ورته وي شیدې روجي باندې خوري ډاکټر ورته وي سبزي باندې خوري اوس مالدار دی او وزیر اعظم دی هغه لوی سیکرټری دی او هغه د خوراک پابندي ده او بل غریب پٹی کے لات درجار زمینداری کئی مزدوری کئی آگا ساگم پری ٹیپنم پری آگا سوچا پوڑیم پری آگا شکلے و ماستم پری نو روزی دا چا پلاس کے دا جواب آئی دا اللہ پلاس کے آم خلق کوئی ڈوڑے دا کم دینا ماوی ڈوڑے چی زمان ملیار و خدے کم ورنا قسم دے کتا بنجا لخدے ورکلی رزق خدا نٹول منگا و پڑتا سو پڑا صرف توت باڑی گنا مو پڑا او خوائن دا کچارا
کې ټول د لاون نه ډکي چرګان ټول منګه ووایه د ګډانو د چینو غوښې نه ټولې منګه وخوړه دا نخرې پکې مونږ بیا یې کوو هلکه ګورې په ارامۍ چرګ د دا نه خورو او کورنۍ چرګ به خورو کورنۍ چرګ ته ته مې نه وشي هلکه ګورې ډېر غوړ چې ني خصیب بلکل غوړ به ني او داسې به د لویې شي داسې به خورئ نو ښه خوراک خو د نه مونږ ټول خلاص کړه تاسو څه خوړه مونږ ستاسو د جیب نه خدای راوباسي او مونږ له یې راکوي روزي د چا لاس کې راووایاست زه چې په لاره ځم یو ځل یو ځای کې پروګرام و هغه جومات چې وم هغه د چرګانو علاقه کې و لا خو د باراني چرګانو کوڅه وفاتې شوه د دې ډېره زمانه شوه خلکو ته مې دا خبره کوله مې اوس هم چې په لاره ځم د چرګانو کې دلیل یم یو بل دلی وي چې هغه دی بیا راغلی چې کومې علاقې ته ځم چرګان خلک علاقې مونږ یې وخورو خلک یې وخوري ما ته یو دل ډاکټر وي دا دارو به پناه خورئ مې ډاکټر صاحب دانا به پکې څه ته وي دانا نه پېژنې ما وې نه وی عجیبه دا ده چې سړی وکړي دې ته نان وایي مې زه د لوږې پرواز نیم پیدا ده د مړۍ پرواز پیدا د ناره ما نه پېژنم نه مې ساعتې د پاسه مې قسم د ساعتې پاسه بیا به ګرمي کوم ښه ماسخوتن ډوډۍ وکړو الحمدلله بیا د شپې که چې د خدای پاک وس کړی و پېشمني پاسو نو بیا ډوډۍ وکړو بیا سهار بیا ناشته وکړو غرمه بیا وخورو مازدیګر په لاره دوی صاحب موږ سره پیالې چې هغې کې بیا څلور پنځه پلونه وخورو نو ناره د کوم ځای نه راله موږ نار نه یو الحمدلله موږ ماړه یو زه اکثر د خپلو طالبانو شاګردانو ته وایم چې ډاکټر له لاړ شي ډاکټر نه نو ډاکټر دی ورته هغه سټیسکوپ راواني نو کله یې ورته په خېټه ږدي کله یې په مړۍ ږدي او کله یې په ملۍ ږدي یاره وایي مولوي صاحب دا کې خو څه بیماري نشته ایکسرے دیم ٹک تا الټراساؤنډ دیم ټک دی نو زه ورته وایم چې ډاکټر دې په هغه مخته کړی کله دله ایکسرے وباسي کله الټراساؤنډ کوي او کله دله مشین په خپین دی او کله په خېټه او کله په شا ولې دې غریب په کړه واچولی دی خو سم ورته ووایه چې ډاکټر صاحب خوراک مې ډېر غوړن مونږ مولیان اکثر د خېټې د لاسه نه جوړوي ډوډۍ ډېره خورو الحمدلله نو لوږه موږه پکې نشته زما د دې خبرو دا مقصد نه دی چې په بچو د علم د ډوډۍ دپاره یا د رزق دپاره وکړې نه مقصد مې دا دی که تا ته علم وکړه او تا ته قرآن یاد کړه قسم په خدای روزي به وله خدای خشته ورکړي او ډېره به ورکړي کوم خدای چې کافر دشمن دی هغه له ډوډۍ ورکوي مسلمان له به نه ورکوي او کوم رب چې هغه خنزیر له سپینه خوراک ورکوي کوم رب چې مارانو له لمانانو له خوراک ورکوي کوم رب چې قاتلانو ظالمانو ډاکوانو له خوراک ورکوي نو چې څوک د الله قرآن ته او د پیغمبر حدیثو ته ناست دي نو هغه له به ډوډۍ ورکوي که به نه ورکوي نو دا سوچ به د ذهن نه وباسئ چې که ملا صاحب د ډوډۍ به د کم دی او که حافظ چې نو ډوډۍ به د کم دی نه قسم په خدای ښکلې ډوډۍ قسم په خدای ښکلې جامه وي قسم په خدای ښکلې پیزار وي ما بلا ټېلیفونونه وشو د دې علاقې نه یو خو زه په دې ډېر خوشحاله شوم چې الحمدلله په دې علاقه کې مې عالمان ډېر ولیدل او بیا په عالمانو کې مې خپل شاګردان ډېر زیات ولیدل نظر تړومه نو څوک د دارالعلوم حقاني زموږ شاګرد دی او څوک د دارالعلوم نعماني زموږ شاګرد دی نو قسم دې ډېر زیات خوشحاله شوم دا د خدای پاک ډېر لوی فضل او ډېر لوی کرم نو عالمان خدای پاک تاسو په علاقه کې ډېر زیات پیدا کړي د خدای فضل او الحمدلله طالبانو ستاسو د علاقې ډېر زیات دي دا به ټول ستاسو بچي وي دا علم پسې وباسئ دا خپل بچي عالمان او قاریان او حافظان کې فکر به نه کوئ د ډوډۍ چې ډوډۍ به د کم ځای زموږ ګوره جامه ده ما ته ټېلیفونونو دا پنځمه شپږمه ورځ د ټېلیفون کېږي یاره جي ستا کچ که دې راوړېږې مونږ له جوړه څوک وایي یاره ته به کوم درځي جامې جوړی مونږ ته دا د درځي ټېلیفون نمبر راکړه چې مونږ ته کچ راوالې مونږ تا له جامې جوړو زه زما جامې شکر ډېرې زیات دي زما دونه شاګردان دي چې هر یو شاګرد راځي جامې ځان سره راوړي مې زه خلکو له ورکوم جامې نو تاسو په جامو پسې په دوکان ګرځئ یو جوړه چې دی 10 دوکانونه والا چاڼ کوئ چې چا نه وایي او جوړه کوئ هغه په زر ورته وایي په شپږ سوه اووه سوه مونږ له خدای کور نه جامې جوړې را قسم دې را ما جامې جوړې
دا چوغه مې چولې ده دا پټکې دی او ټوپۍ ده او تسپلۍ دي او که دا ګړۍ ده خدای شته که په یو کې 2 پیسې ورکړي ټول خدای راولي نو موږ به د خدای شکر ادا نه کړی شو موږ باندې چې د خدای کوم فضل او کوم کرم دی په مولیانو زه پکې لا کوټیني مولی یم رکوټې هم دی هغه کوچنی چې ورته خنداریان وایي رکوټې کوچنی طالب یم نو د غټو مولیانو له به خدای څونه رزق او روزي ورکوي عزت د خدای په لاس کې دی یو مثال درته وایم زموږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشر شاګرد دی امام ابو یوسف رحمت الله علیه د ده نوم یعقوب د ده نوم یعقوب و یعقوب او پلار یې مړو مور یې کونډه نو مور ولېږه چې بچی چې تا مزدوري چا سره وکړه چې لږې پیسې راته پیدا رکوټ یې ماشوم دی نو دې غریب هوټل کې نوکر هوټل کې به یې کار هغه زمانه کې په هوټل کې خلکو روټۍ خرڅوله او پی به یې خرڅول دا د چای رواج پکې نه پی به خلکو خرڅول مسکل به نو دې هغه هوټل کې نوکر او د رنګسازۍ چارې زده کول چې رنګسازي به زده کړم هنر به زده کړم نو ماښام چې به کور ته لاړ مور له به یې 200 روپۍ ورکړې یو ځل په لاره روانو دقسې اجتماع ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس دی دې راتګ نه شو چې یاره دې جمعه کې دا خلک ناست دی په دې ځای کې چې دا خلک څه کوي سپینې جامې دي او پټکي والې دي دا څه کوي چې راتګ نه شو ویې کتل نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نعمان ابن ثابت دا میانس کې ناست دی او شاګردان ته تولي او د قرآن او د سنت د حدیثو خبرې شروع دي الله په کتاب کې دا فرمایلی دي د دې نه دا مسله راوځي دا او دا د مسلو بیا خپل معیار دی امانت النص اشارت النص سره دلالت النص وغیره سره دا د پیغمبر مبارک حدیث دی د دې نه دا مسله راوځي دا ټول بس په قرآن او په حدیثو دی او مسلې راوځي او شاګردان نن سره لیکي دا یعقوب ماشوم دی دا کشر دی دله اخوان ورکړو هلکه دا څه کوم هوټل کې خلکو ته چای نه پرېږدم او ډوډۍ خلکو پسې ګیلاسونه او کاسې ګرځو او زه به رنګسازي ته کوم جامې لاس مې د رنګ ډک دا شی ولې نه شروع کوم نو ورځې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره تېره شوه ماښام کور ته لاړ اوس چې راځي امام صاحب له راځي واپس کور ته ځي مور یې یو څو ورځې پس تپوس وکړ وی یعقوب هغه استاد جوړ لکه چې پیسې نه درکړي تنخوا نه درکړي لکه ته خو تش دی او تش راځې اوس دې غریب خو غر نشي کولی چې ما خو لار بدله کړې د ملا صاحب له تلې ولې مور به یې غوسه شي غږ نه کوي مور پې پوه شوه چې زما دې زوی چېرته لار بدله کړې د یو ځل چې ډېر ساه راووته کور نه نو مور ورپسې بوتله په سر کړه او پټه ورپسې راوړه ګورم چې دا بچی مې چېرته دي دی خو د چس جیب راځي نېغ دا بچی راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس کې کېناسته مور یې پوه شو دا خو د ملا صاحب سره کېناسته د ده نه به څوک جوړېږي قاري به دې جوړ شي عابد او ملا ډوډۍ به د کم ځای راځي ګوره سوچ کې دا وه ناګهانه په مجلس رادننه شو چې رادننه شه وایي ما خو ویې که نه بچی چې لار دې بدله کړې ما خو یې ته به هنر زده کړې ما له به له 100 روپۍ پیدا کړې ما خو یې ته به هوټل کې نوکري کې ما له به پیسې راوړې نو دې ملیانو سره ناست دی نو په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې اواز راوایسته ای ملا صاحب هغه زمانه کې چې اصطلاح و متعالم ملا صاحب وایي ولې ترور یا خورې دا زما بچی یې ځان سره کېنولې دي د ښې ټوښې نه دی راغلی دې خو ما روان کړی چې ما له 100 روپۍ وګټي دا نه نو تا ځان سره کېنولې د خدای خاطر وکړه زما دا بچی پرېږده چې ما له 2 روپۍ وګټي امام صاحب ورته وایي ته پې څه کوې وایي زه پې هنر زده کوم وایي څه هنر پې زده کوې وایي ما وایي چې هوټل کې هم چل زده کړي او د رنګسازۍ چل هم زده کړي چې ما له پیسې وګټي د معلوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر زیات هوښیار اوس که ما غوندې ملا وي ما به ورته څه وایي ما به یې بوزه خوشحالېږې نه چې خیراتي سبق ورته ښیم لله فلله سبق ورته ښیم او نخرې لابیانې کوې واقعي د معلومو تاسو په سوچ وکړئ دا علما د ستاسو بچو ته سبق ښیي نو دا خیراتي ښیي که په پیسو ښیي جواب راکړئ سکول ته چې
का पब्लिक स्कूल था नो ट्यूशन वर्के करना है ट्यूशन फीस वर्के एडमिशन फीस वर्के यूनिफॉर्म जामे असले ट्रांसपोर्ट पाने पैसे लगी हम भागो वर्के वाले पब्लिक स्कूल वाला प्रिंसिपल गरीब स्कूल को लौटले दे उस्तादान का तनख्वाह और के तो और क्या कर सके और बाकी के लोग द प्रिंसिपल से कदर तो बेशक है के बेसिल दलाल का और मुनासिब स्टाफ बच्ची का मुफ्त के तालीम वर्के कुरान व तखीरात की यौ रुपए देना है मुंगला मदरसे का तालिबान नदी मुंग व तखीरात की सबक खाई असम दे पक्के मत लगोले जनरेटर व लगे इधर दो जनरेटर डबल शीशे व लगोले दी बा इदी तदा तकलीफ नहीं दया को मशीन व लगोले दिया के वो तवक्को कोड लगे इधर तालीम परोते वरता ओ बा वतश्ता कमरे वतश्ता किताब वाला वर्का डोड़े व तमिलाएगी खैरात बिल्कुल वक्त तालीम दिन में लाएंगे और पदे के खलक में मुलाकात आएगा ना में साफ न देखा कम आलिम चंदे वाले कसम पकड़े चंदा मुक्तल दिल कराका गुस्सा पर गुस्सा कर दे खुदा में बका चंदा खुदा में बका मदरसा चलो पैसे लाके सवाल साथ क्या पैसे चल गुस्सा पर गुस्सा कर दी पैसे लाऊं दे और स्टाफ बच्ची का तालीम स्टाफ और कुछ तालीम मर की बात नहीं होता ना खाई सेवक होता ना खाई इंजीनियरिंग होता ना खाई मेडिकल होता ना खाई इक्तिसादियात और मुआशियात होता ना खाई अल्लाह कुरान और पैगंबर हदीस और सुन्नत होता है अल्लाह से वाला जोड़ पैदा है द पैगंबर अखलाक होता है और खैराती होता है बात ये खुद तेरा कुल बदल थोड़ी रहता है गरीब और जमा रहता है कि कपल बची बात है ना pada basura पैसे लगी जब सकोमा लोग प्रदे कोर्ट के नौकरी कोमा और प्रदे कोर्ट की जामी और लोग सीन जमा दी बच्ची बात में नियत के खुदा के आलिम जोड़ की नमाज में मौली से पता मियां के सोना पैसे लगी मैं यौ रुपए पे नहीं लगी अदा से बड़ी शान का पड़े ना वे यौ रुपए न लगी मैं बिल्कुल पे न लगी वे वाले रोड़े फीस मैं रोड़े मदरसा खैराती वाले किताबों में मदरसा खैराती वाले साबुन पर मदरसा खैराती वर्के स्पर्म मदरसा खैराती वर्के या फेवो खैराती वर्के और के जामिया निराश ना से देखा खाले तम बहुत तो गुदरे जोड़ी जामे मामला किताबों ने इस किताबों वाला मामला या पहले नहीं ला गड़ वाला लोग कब जुमात के चेहरा दे इमाम दे आखिर पैसे वर्के तार वाम दरोगी हमारा इंसाफ दार इंसाफ जालिमान खलक आलिमान स्टाफ kita lebih memperlah rakai और अल्लाह ला नुदी में ये कहता था उनका भागा है माची बता तास मुस्कुलुन के ले भागा पता ले बिलो की पयुनस्टो की तनखा आले प्रिंसिपल सेफ अली डॉक्टर सेफ अली नो तो मुला तनखा वाले तन मुझको फरला है और सुना तनखा माने होता है उसरी तत्व से उस्ताद सुना तनखा मैं लोगों का कट मुला ना हजार और 10 रुपए तनखा दाफिल और दखाल गरीब की नजर और शफाक जरा तनखाला नमा तवीला तन्याश्ते में ना दादा गेंटे तनखा कोई नहीं तेरा न्याश्ते वाली क्या कोई पन्याश्ते पलट जरा सिक्की की मैं कसम पखदे पदे लग जरा और शफाक जरा तनखा के जमुंदा कारियान और मुलियान हजून उम्रें दादा चार करज दारी नहीं बिचरा तोर पटे पटना ला कलर जे ताल को तनखाला लग गया बिचरा होगी नहीं और बिनार नहीं नदी बचोला खुदे रोजी वर्के रोजी न खुदे रोजी न गई दादा दिन बरकत तेरे दिन बरकत तो बनेगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दया को इला यूसुफ मुखियार कबल सारे दबोदा खैरात सबक हम थे नखरे के बेटा तो न खैका ने इमाम अबू यूसुफ को दवाई बेटा तो सुना है बेटा तो दासी उन है چې بیا په پسته او د چالو غوزو او د بادام مالواګا دا سه مړی او وښته کنه چې د امام ابو یوسف د مور په خله کې ورته لاړې نو هغه کته چې تا تصویر ولسته د لاړ نه ګوراو تاسو دې معلومه کې او دا وای وی دا ونر وکاله ذکرې دا وی تاسو نه ده نو کله ولدکې دا کله ټکی نه معلومه کې دا غریب الوات على شوی او نو اخو شینده تاسو خلکو موږ په سراته بللا وی دا ګل اډواړې راځه
زي ملک ولستاسو بدی شیز ایو واده کې الوا بخشي وی څلور پینځه پکې مولایان صاحبانی او باقي ټول پکې تاسو یې نو مولا صاحب ټول بدري پلیټ خوري او باقي ټول تاسو خوړل او بدنام مولا دیو چې د خپل شاګردانو ته وې کدا الوا پلیټ ته چا کېو او پورا اخلاص نه ما باندې بخل اسی پیغمبر ته بدنامي نو باندې نه خوري ما یو چې موږ مليان انواع خورو نو موږ له خدای اجر او ثواب راکړي او مې تاسو عوام کې ورته تاسو ثواب نه کیږي یو بابا وی ځان ته بیا تاسو نوان خو یا ولواد ستا ثواب کیږي او زما نه کیږي ما یې ګوره ته چې خرد دې پدې دې اخر کې دا زما خپل محبوب پیغمبر خواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل حلوى هذا نسيس تويك ومعجون مركب وخوالي فكيه هر شيء لك دا برفي انواع دا تاسو چې په هغه د انواعو مختلف قسمونه دي نو د حضور پاک دا مخلوق شي د خو او شاته خو نو چې څوک په دې اخوي چې ما د خپل پیغمبر خو هوا قسم دې ثواب دې د حضور پاک د تبعی امور اتفاق موږ له اجر او ثواب راکړي او تاسو مې د سپیډ نشپنیت په ثواب د کوم نه امام صاحب خیال به خاط تو د داسونه خیر بیا به د پستې او چلغوزې بادام او ماګانې خورې هسې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو خبره درته کوم د قرآن او سنت د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 12 نیم لکه مسلې رښتینې صاحباره نه د امام دا د پیغمبر نه ګورې بعضې خلک وایي موږ د پیغمبر د امام صاحب په مذهب یو که د پیغمبر علیه السلام په مذهب یو امام خو پیغمبر نه دی امام دې ته وایي چې خلکو ته یې د دین مسلې سالې کړي دي دا قرآن و سنت دے مسئلے استے دیو کیا یو مولا سے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زمانہ کا نو خلی سر رشپے خروان شنو خلی و سر خبر نکو لے دی مولا سے ابتدا خدوئی ویتا سر ببیالت پا جون کے خبر نکو نو امام سے نا مولا سے ابتدا غصہ ہوا تو زمان خلی او تبا ما سر خبر نکے ولی ما سره خبرې نه کوي شاګه ما سره خبرې خدای وی نه کوم د سره خبرې نو ملا صاحب ته غوسه ورغله وی که تر سبا خطو پورې ما سره خبرې ونه کړې نو ته یې په ما په درېو طلاقو طلاق دا ښځه چې که نه نو دا د طلاقو نه غریب به یېرېږي که کوتک به لرو پر یې د هغې د دونه نه یېرېږي طلاقو نه یېرېږي او زما وروڼو ګل یو خبره درته کوم زنانو سره او ښځو سره ظلمونه به نه کوې طلاق به نه ورکوې ښځو ته موږ خلک د ښځو سره ډېر زیات ظلمونه کوو په معمولي خبره طلاق ورکړو په معمولي خبره یې کوتک سر را رابرو په معمولي خبره یې د کوره شړو او د په معمولي خبره یې پلار به دې نه راځي رور به دې نه راځي او ته به پلار کره نه ځې دا ظلم به د ښځو نه سره نه کوې حضور پاک مبارک بالکل د وفات په بیماری کې اخري بیماری کې چې په منبر کې ناصري الصلاة وما ملکت ایمانکم الا فاتقوا الله فی النساء نمونځ وصیت یې کړی د نوکرانو مزدورانو غلامانو متعلق یې ویلي چې خیال یې وساتئ او د ښځو خیال وساتئ نو دې ملا صاحب د غوسه وړی وی که تر سبا خطو پورې د ما سره خبرې ونه کړې نو ته یې په درېو طلاقو طلاق دی مطلب یې دا و چې دا ښځه خبرې شروع ښځې چې دا واورېدل بس بړستن ته وخته نیم یې د خپو نه راته وکړو نیم د سر نه او خاوند ته په اشاره لګیا ده چې داړو خبرې نو کوم لاس ته خلاص ملا صاحب یې داسې په بلا شیشه کوه ما خو دلګي ورکوله چې دا به خبرې شروع کړي هغې مردار خو د سر او د خپو دواړو نه بړستن ته وکړه اوس به څه کوو ملا حق حیران ناست دی ښځې ګورې سبا دغه دې را روان دي ګړی پوهې او ګورې خبرې شروع کړه درې طلاقه مې ویلي دي ګورې علاج یې نه کېږي او ښځه وخته لاس دغه کوي د خدای دې بېخوما وخورې غږ نه کوي اړو خبرې د سره نه اوس به څه کوې ښځه چې کله روانه شوه که نه توبه وباسه ټټک اس پره ټټک اس ته به یې مخکې شړېدې به یوه سکېر ته ګورې وروستو به دا اکثر خلکو ته یې ګورې هر چا سره پرته او ښځې سره نه کړل په شرمونو به دې وشرمې بلاله به روانې لستوڼې به د ناوېدان دې شلېدلې وې خلک به ورته وایي دې دا پنسلې به دې شلېدلې ده دا
دا لستوڼې زه به کور ته منډه کړي ښه دی دا لستوڼې پنسه د استري ګرمه شوې ده ما خیال ورته میاشت کې دله قصدن سوځولي دا حقیقت ویل باید خلو سره ښکلی ژوند تېروئ حضور پاک فرمایي خیرکم خیرکم لأهله وي تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې خپلې ښځې بچو سره لأهله او ویده د ښځې بچو سره خیر ملا صاحب غریب حیران شو رګې سوچ وکړه چې دا خو که سبا راوخته درې طلاقه مې ویلي دي غلط شومه نو لاړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا ډېر هوښیار امام صاحب ته دا مسله پیش کړه امام صاحب ته یې دروازه ومنه تهجد پاڅېدلی وی صاحب یو مسله کې ګیر شوی وی څنګه مسله وی ښځې خبرې نه کولې ما ترکي ورکوله ما ویل که سبا ختو پورې د خبرې نو کتلې په ما په درېو طلاق و طلاق دی هم مردار اوس خبرې نه کوي دا به څه کوم امام صاحب وی مړه دا خو معمولي خبره ده خدای به خیر کړي ده زه درځم ښځې سره کېنه ده ته ورسره خبرې شروع کړه دی بیا راغې ښځې ته کېناسته ښځې ګورې ښځې سبا راوخت او که دا سبا راوخت ته به څه کوې ګورې درې طلاقه مې ویلي دي زه خو به بله ښځه وکړم ته به څه کوې بچي به څه کوي بس ښځه جدي شوې ده او لاس خولۍ کې نه کوم خبرې خپل کار کوه بیا امام صاحب پسې منډې کړې چې امام صاحب د خدای خاطر وکړه ګورې ښځه الوځي که سبا راوخت بس توتي ښځه والوته هله شابه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ویې ښځه راغله ګوره دې ته هوښیارتوب هله موږ پښتانه و یک من علم را تهمن عقل باید و یو من علم نه لس من عقل پکار بعضې وخت یو عالم علم یې کم عقل یې زیات وي هغه د خدای د دین ډېر پرې کار واخیست او بعضې وخت یو سړي علم شل منی او عقل یې یو چټاکی وي نو غرق او تماشي عقل ضروري شی دی پوهه د دین او بیا ورسره عقل امام صاحب له خدای دا فهم او عقل ورکړی نو امام صاحب وایي ښځه چې نه مې پرېږدې راځه چې مسله دله حل کړم نو راغی جومات ته داسې خو ګړی مړی نه وي نو ورشه ښځې سره کښېنه نو سبا لا راوختلې ټیم ورته و نو امام ابو حنیفه صاحب جومات کې ودرېد او بانګ یې شروع کړ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر نو ښځې خو چې بانګ واورېده نو بس سر نه یې مړستنه خوا کړه چې هلکه بانګ خو ملا وایي خو هله و چې سبا راوخېږي نو خاوند ته سر نه پلستنه خوا کا وی عقل سړیه تا نه خدای خلاصه کړمه سبا راوخته تا نه خلاصه شومه امام صاحب اواز ورکړ وی سبا نه دی ختلې خبرې دې مخکې وکړې بام مې درته وختي وویل ګوره دې ته عقل او فکر او سوچ داسې خدای کله هوښیارتوب او عقل او فکر ورکړی دا د قرآن نه خدمت چې څوک ډېر کوي دله خدای پوهه او عقل ورکړي یا د حضور پاک د احادیثو مبارک نو د امام ابو یوسف مور ته یې څنګه خبره وکړه ویې زه ورته داسې ونرخیم چې بیا به د پستو چلغوزو او بادامو حلواګانې به خورئ ویې د هنر به کله زده کوئ ویې صبر وکړه خو نن مې راوستل خدای پاک دغه یعقوب د امام ابو یوسف جوړ کړ لوی عالم د هارون الرشید قاضي القضات نه جوړ کړ مشر قاضي چې ورته وایي چیف جسټس د ټولو قاضیانو مشر هغه خدای جوړ کړ بادشاه سره به یو ځای ناست و هارون الرشید سره د هارون الرشید ډېره غټه بادشاهي وه رقه کې پاتې کېده ما د دا علاقه لیدلې ده د عراق او د سعودي په منځ کې د اوس د هغې هغه آبادۍ او کانډرات شته نو یو ځل هارون الرشید دا خپل طباخ لنګري حلوا پخ کړې وه او پکې د پستې چلغوزو چارمغز بادام دا چکې مکې اچولې بادشاه چې ولې یې راوړه او نوړی کې اوچته کړه هلکه دا ډېره قیمتي حلوا ده دا څه شی دی ویل صاحب دا لنګري تا له یو قیمتي ډش جوړ کړه حلوا هارون الرشید ډېر هوښیار ډېر زیات هوښیار وی په دې به زه څه وکړم دا قاضي ابو یوسف له یو شی چې هغې وخوري چې د هغه دماغ پرې مضبوط شي چې د دین خدمت پرې وکړي ګوره په زړه کې د عالم قدر دا قاضي صاحب له یو شی چې قاضي صاحب دماغ پرې مضبوط شي او زما زه تاسو ته پر یو خبره کوم ټول دلته کې موجود ناست دی عالمانو له ښه شی وړی ښه عالمانو له ښه شی وړی وړی به ښه شی کړ هلکه ګورې ډلې پرې پاتې شوې ښه شی به وړی عالمانو له چې کوم شي ستاسو ځان له
خوخي مور او پلار د خوخي هغه مولا نه وایي. نیت څه کوئ؟ نیت کوئ چې دا د ملا صاحب له یو څه چې دا د دماغ پې تکله شي، وجود تکله شي چې زما بچو ته ښه دین وښایي. نو موږ به څه شی وړو؟ واه واه ډوډۍ چې وسوځي نو استاد یې دی او غنم چې ولا زکات کې ورکوي چې د کونډې نه ډکې نو عمله ورکوي. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه په تسهیل المواعظ کې واقع لیکلی. مولانا اشرف علي چې زما خپل سوچ دا دی چې دغه زمانې مجدد او مجدد یو مولا صاحب جومات کې پاتې کېده، د یو ماشوم والا د کور نه کیر راوړه کیر. مولا صاحب ورته وویل لکه زما خو بلا کلونه شو په دې جومات کې، ستاسو د کور نه خو یو مړی مال بېرته نه ده راغلی، نن دې را کیر سینګار راوړه. دا ماشومان دروغ نه وایي، دې رښتیا وایي. وایي دا سپي ټوټه کړی و مور مې استاد یې نه یو دې ته څومره سپک له نو هغه ملا صاحب له غوسه وراله، نو چې ډز شو کاسې دیوال ته وویسته، خدای مې بېخواسه زه سپی یم چې سپی ټوټه کې تاسو نه خورئ ما لرم. نو ماشوم چغې جوړې کړې، وایي زما کاسه دې ماته کړه، زما کاسه دې ماته کړه. لوی غوبل احساس خلک راووتل چې ملا صاحب ماشوم لري ولې کاسه؟ ملا صاحب یې تاسو په سبب وړی هلکه کاسه دې څه ده سرو زرو وه، د مکې مدینې نه دې راوړې وه، خو بله بدله وایي وایي نه دا زما کاسه وه. دا چې دونه ورپسې ژاړې دا کاسه څه قیمتي وه؟ وایي دې کې د پیشوګانو ته ډوډۍ نه وه. اشرف علي صاحب یې کاسه بې قیمتي وه، خوراک بې قیمتي، کاسه هم قیمتي وه، خوراک هم. یاد وساتئ شامي لیکلي دي او هندیین لیکلي دي چې څوک د عالم من حیث العلم توهین کوي دا کافر دی، مسلمان دی. که ته په دې خیال دی یو ملا توهین کوې چې دا ولې ملا دی، علم یې ولې کړی دی، دا ګورې تا علم ته سپک وکتل، دا قرآن او سنت ته تا سپک وکتل، نو چې د خدای کتاب او د پیغمبر سنت او توحید پې سپک کړي دا مسلمان د کمې شي. ما که دې ورسره څه د پولې پټې روانئ، قرضه دې پې پوري یا بل څه وي، هم ښه خبره نه ده چې ملا ته سپک او کنځل کوې، خو بیا پې کافر کېږي نه. من حیث العلم چې تا ته د عالم په دې وجه سپک ښکاري چې دا ولې ملا دی، دا ډېر خطرناک شی دی. نو هغه الوا چې راله وي دا قاضي ابو یوسف له یو څه چې هغې وخوري چې دماغ یې پرې تکړه شي د دین خدمت. او هارون الرشید فیصله وکړه چې روزانه به دا الوا پخې او قاضي ابو یوسف له به وایي چې الوی والا یوه مور ورسره ناسته وه، هغه چې وکته واه واه وی مور یې هم واخله دا الوا وخوره. وی بچې دا څه دي؟ وی مور یې زما د استاد د ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره دې یاده ده، هغه هنر مې زده کړی دی، خوره اوس ته پیسې او ډېر غوزو الوا ګڼلی هنر مې زده دی. نو مور یې وچړل. وی قاضي ابو یوسف بچې وی ستا د پلار ستا د استاد د ابو حنیفه په خبر دی خدای انوار نازل کړي، داسې هنر یې درته وښو چې نن ته بادشاه سره څنګ په څنګ ناست دی او ستا د برکت ته زموږ هم مزې دي، الواګانې خورو. او که ما والا هنر دې زده کړی نو اوس به دې جامې او لاسونه درنه ډک زمانو علم په بچو کې، بچو نه حافظان او قاریان جوړ کې، او دا سوچ قدر ونه کې چې ډوډۍ به د کم دی نه عزت به د کم دی نه. بیا تاسو نه تپوس کوم ډوډۍ چا سره؟ چا سره؟ ټول جواب راکړئ. عزت چا سره؟ قیامت چا سره؟ ژوند چا سره؟ مرګ چا سره؟ بچي چا سره؟ خبره خلاصه ده چې ته خدای ته نږدې شې، قسم په خدای الله به د لار څه درکوي. دا بچې په ښه لار ور واچوه. موږ دا نه وایو چې سکول پې مه وایه، سکول هم مه وایه. یو بچي نه ډاکټر هم جوړ کړه، که ډاکټر نی او زما علاج مې نه کړي نو زه به څه کوم؟ یو بچي نه انجینیر هم جوړ کړه، چې دې انجینیر نه شي، ما له سړک جوړ نه کړي، ما له پل جوړ نه کړي، زما ژوند به څنګه تېرېږي. یو نه ساینسدان هم جوړ کړه، که چېرته دې ساینس ونه وایي او میزایل او اټم بم جوړ نه کړي نو ما خو به دشمن وخوري. فوجي دې جوړ کړه چې ستا سرحداتو حفاظت کوي، پولیس کې هم برتي کړه چې دا امن ډیوټي کوي، سکول کې هم کړه. دا ګوره د دنیا نظام دی، دا مه کړه. لیکن دغې ته ضرورت دی که نه؟ دین ته ضرورت شته که نشته؟ قرآن ته ضرورت شته که نشته؟ آخرت ته ضرورت شته که نشته؟ نو یو پکې عالم هم که یو پکې حافظ هم که یو پکې قاري که
قسم چې کم بچی د عالم او حافظ کا کم بچی دا په دنیا کې مستاده فعلې او دا په آخرت کې مستاده فعلې د دې عالم بچی د وجه نه خلک ستا قدر کوي ګوره دا د پلان کې مولوي صاحب پلار دی دا د پلان کې حافظ صاحب پلار دی دا د پلان کې قاري صاحب پلار او چې کم بچی د لوپر پاتې شو او بدامنه پاتې شو او پوډري پاتې شو او نشي پاتې شو خلک وایي مړه دا د پلان کې زوی دی که نه هغه یې ښه تربیت نه دی کړی نو تا به پرې خلک کندي نو زما د خبرې خلاصه څه ده نو چې په خپلو بچو به علم کوئ او بچو نه به حافظان جوړوئ کوو انشاءالله دا محنت او دا کوشش وکړئ علم به ډېر شي عالمان به ډېر شي قاریان به ډېر شي حافظان به ډېر شي او که داسې نه نو د عالمانو قدر کوي عزت کوي د عالمانو احترام کوي لکه تاسو خلکو چې نن کم قدر زما او کم احترام دا تاسو د خپلو علماو خپلو مور او خپل پلار او خپلو مشرانو دا قدر ښودلی دی الحمدلله د عالمانو قدر کوي د قاریانو قدر کوي د حافظانو قدر کوي مدرسو سره امداد کوي امداد بچی راولئ عالمانو سره کښېنئ که علم نه کښې یسې ملیانو سره کښېنئ ترجمې ته کښېنئ مدرسې ته بودیسې مدرسې ته کښېنئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه یو سړی راغی عمر صاحب سره دعوه وکړه وی امیر المؤمنین زوی ووالم خو د حضرت عمر زمانه وه خو د انصاف او د عدل زمانه وه هغه وی د عمر زمانه او زوی لږي شو پلار وایي دا کوم ځای کېږي شي وی دا وګوره سر مې زموږ د سر نه وینه روانه وي هغه زر دا د پولیس نظام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جوړ کړی هغه فورا هغه زمانه کې چې کوم پولیس وو هغه یې ولېږل د دې سړي زوی راوالی زوی یې ونه رامسته غټ د کټ د بازو به کوتک وساره او څښاک پې او جامې او مخ خیرنې نیولې دي پې پې او جومات ته راغی زوی وی دا دې زوی دی وی هغه چې ورته وکتل خدایه د انسان دی او که حیوان مخ ته یې وګوره څښا لاسونه خپې څښا څپلی نشته څښا شلېدلې خیرنې جامې او مخ خیرن هلکه ستاسو نوم دی وی زما جعل نوم دی جعل جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي ګونګټ خو پېژنې ټول شوي دا سوټې نه یو دغه جوړ کړې بونډس کې جوړ کړې فوټبال او هغې له په مخوټه ډغه روان کړې وی جعل ګونګټ پلار ته وي دا نوم به له دی ښې وي دا دې څه نوم یې دی یاره وي زما یو وینده مې خوښه مې وه نو ما ورسره نکاح وکړه نو دا شی دی پیدا شو نو چې څنګه دی نو هغسې مو له نوم کېښود هغه به شکل ته کتل چې تور به او ناسود نوم به یې کېښود چې سپین به او بیض نوم به یې کېښود وي دغه شی دی پیدا شو نو ما وي دا ګونګټ دی ګونګټ نوم به ونه کېښود وی دا خو ګوره خراب نوم دی ښودی نومونه به ښکلي کړې ښایسته حضور پاک په خراب نوم بدله او ښکلي نوم دی ښود هغه ته ویې لکه دا لاس سپی دې ښکاري ته لمونځ نه کوې او دوی لمونځ څه ته وایي وایي ته لمونځ نه پېژنې نه اودس وایي زه خو اودس نه پېژنم حضرت عمر صاحب یې پلار ته مخ ور واړو تا دې دیني لمونځ د اودس نه دی ښه سرمن دی وباسم ولې دا مسله ده له حلقوم سرمن وباسم ستا چې دا زوی دې تا ورته اودس لمونځ نه دی ښودی دا ولې وی دا پلار دی ولې وی وی صاحب خو چې زه پخه بده پېښه یم دې پلار خره راکړي دي چې دا په ځنګل کې سره وه او مزدوري پې کوه سار خرو باسم مزدوري پې کوم او بیا ځنګل ته بوځم او سرو مې او ماښام یې راولم دا چل یې راته ښودی او وی پلار راته وی چې دا خره دې کله په جګړه شي بچې نو خپې له نه ورځېده ته وایي دا کوتک به روانې او دې من ته به ونه راوبارئ نو دا خره به یو بل پرېږدي نو دغه خره چې کله په جګړه شي په یو بل چپونه لګوي نو زه کوتک اوچت کړم منډه وله راوبرو نو یو خوا منډه کړي بل خوا منډه کړي وی نن چې کور ته رالم بابا او بېبې مې په جګړه یو بل یې له مرۍ نه نیولې ما یې بابا پرېږده مور مې ده بېبې پرېږده پلار مې دی خو یو بل یې نه پرېښودل نو یې ما هغه چله په کوتک مې اوچت کړ چې دا دواړه خلاصوم نو دې منځه مې وله راوبارو نو یې د بدقسمتۍ نه مې د بابا په مازدیګر ور وننګوه ما قصدا نه دی وایي حضرت عمر صاحب پیش هغه ورته څه وایي ورسه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي پلار ته وی غلطي ټوله ستا ده
ازوی دی ولې بچی ورشه لاس پیوین دا ودسو کا دا صوفه راغی تخیل تانا ال عالم جوړي اپه درته دا پر اقدار دې په خوري پیش او خیر دا ازوی نه خدای عالم بیاجو او پلار دې تعالی سزا درکو تعالی بیتا قرآن نه خولې کدا ما راوستوي او یو آیت ته وتقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نما وقدا يتوضع تقول ندب في جنة وجمور وقلار بسر وكم سلوك الله يمور وقلار سلوك Ugawa taskataka bagani manaka namun sepejane uklar sepejane apa patala har gumano ko au pamore da khri gumano ko ke khas au khas la so zakka jal wasa arda golja ki hatte ko bachi da lo pat pati sho badamana no tata pa paspat na dal guli da bachi bale khidmat na kai au ko bachi da alim pat hafiz pat sho tasab pa khudai la so pe badala ulai masqatan badal chapi badal kai chapi mana banari au plar na bala पैदा kol no kadalika fakhi ki zaman bachi au pagulawali ki zaman khidmatu ki no ila ma hai tasbih ka au de ala aliman khidmatu ka aliman paise ulaga meruno pa madrasu paise ulaga madrasu sare dhan ke jumatun sare taawun ke da khudai da din khidmatu ke da khudai da din da khidmatgar sare bina ke qasam dunya ki ba khudai jannati au akhirah آخرت اجر څنګه دی حضور پاک فرمایي وی علماء له بغیر علماء سل درجه فضیلت ورکړي څو درجه سل او یو درجه څومره ده یو درجه دومره ده لکه د ځمکې او د اسمان په منځ کې څومره فاصله ده دومره عالمانو چېرته وخت سمه مرتبه ورکړې ده دی به د خپل مور او پلار دپاره او د دوزخیانو رشته دارانو دپاره سفارشونه کوي د خدای په لید نو د دنیا ژوند خو تېرېدو بالا زموږ به څونه زندګي وي د آخرت زندګي را روانه ده نو زما وروڼو زما د خبرې خلاصه څه ده چې انشاءالله موږ تاسو په خپلو بچو علم کوو او حافظان به جوړو په خیر انشاءالله وبه که نه بیا به څه کوو که دا بچي لوی شوي وي او یاده نه ونه شوه د عالمانو قدر مه کوئ د حافظانو قدر به کوئ د طالبانو قدر به کوئ او د مدرسو سره د جماعتونو سره امداد به کوئ که خیري انشاءالله کوئ به نو دا څو خبرې ستاسو په خدمت کې عرض کړې ډېر زیات خوشحاله یم چې اخر کې درته وایم او قاري صاحب محمد ادریس صاحب ډېر خالق دی زما خو ډېر خوښ دی ما سره ډېره زیاته مینه ده دې ته رامنډه کې غریبت ته چارته دې ته راشي او دلته چې کوم علما کرام دي نور علما دي ما نه نومونه یېرېږي نه ما نه ګېر چاپېره زموږ علما ناست دي شاګردان او دوستان دي الحمدلله د ټولو نه خدای د دین لوی کار اخلي او په مدرسو کې عالمان دي او دا ستاسو مینه ده او ستاسو ډاډ دی ورسره که تاسو د دې مدرسې سره مدد نه وی کړی او تاسو بچي نه وی رانیږلي او ستاسو ډاډ نه وی دا دومره ګڼ شمېر هلکان به نن د خدای پاک دې د پټکي په سر کړی وي دا ستاسو مینه وه د دې بدل دې خدای پاک تاسو په دنیا او په آخرت کې هم درکړي نو مدرسو سره مدد به کوو که خیر انشاءالله او بچي به حفظ او علم ته وباسو که خیر انشاءالله او د عالمانو سره مینه به کوو که خیر انشاءالله نو په دې به الله تعالی خوشحاله